د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی سره دا وخت د ملک دوه اهم عہدې دي جی دوه په اهم عہدو باندې د کار کوي ځکه خو د پاکستان کرکټ ټیم ترقی نه کوي ځکه خو د پاکستان کرکټ ټیم کې امپروومنت نه راځي پاکستان کرکټ بورډ چیرمن ځان له وړه غټه عہده دا فل ټایم جاب دی د لبټو فل ټایم ورکه او بل طرف ته زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی د پاکستان انټیریر منسٹر هم دی وزیر خارجه هم دی جی پرون د په یو دغه کې ناستو کانفرنس کې ناستو چې د اسلام آباد کې یو کانفرنس چې کې د چاینا نه سره پالیټیشن راغلی او هغه سره په ملاقات کې دی ناستو کیمرا په د باندې راغه نو ګوره د پی سی بی چیرمن ځان له وړه غټه عہده را چون کې دله پکاري چې یا خو د پی سی بی چیرمنای په عہده باندې کارو کی یا د انټیریر پرایم منسټرای په عہده باندې کارو کی دا نه چې د په یو ټیم باندې په دوه عہدو باندې فایز دی او بل دومره غلطه فیصله وکړه غټه او غلطه فیصله وکړه چې وکاریونس بیا راوستو د خپل ځان په ځای د وکاریونس فټ کورورا چې زبا صرف تاسو سپرویژن کوم او نور د بورډ معاملات ته ټیلی کوا د بورډ معاملات ته سپروایز کوا نو وکاریونس د دومره غټه عہده ورکا چې وکاریونس الریډي د پاکستان یو فیل کپتان یو فیل کوچ یو ناکامه کوچ ثابت شوی دی او د وکاریونس په کوچینګ کې د پاکستان کرکټ ټیم ډیر زیات بورا طرف ته روانو د پاکستان کرکټ ټیم د ګروپینګ ښکار هم جوړ شو وکاریونس سره ډیرو کلاډیانو په ډریسینګ روم کې هم د په کوچینګ کې خولي واخلي دي امیر چې کله خپل کرکټ پرېخو نو هغه د وکاریونس د لاسه پرېخو او اوس هم دغه وکاریونس چې کوم دی محسن نقوی دومره غلطه فیصله وکړه چې دلې د بورډ د اختیاراتو غټ عہده ورکړه جی وکاریونس لا بل طرف ته وهاب ریاض چې کوم دی هغه دوباره راوستو هغه دوباره عہده ورکړه هغه بلکې د کوچینګ پریکټس د پاره د کوچینګ ډیګری د پاره د کوچینګ کلاسز د پاره د ما خیال مالدیوس ته هم لېږلی دی لکه دا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی دومره غټ مسټیکس دومره غټ بلنډرز خپله ورسره دوه عہدې دي په دوه عہدو باندې دی فایز دی د پاکستان کرکټ ټیم له د پاکستان کرکټ بورډ عہده چې کومه ده ځان له یوه غټه دنیا ده دې له به ته فل ټایم ورکړې دې نه مخکې چې کوم چیرمن هغه به د سنډې پر ورځ هم میټینګز ارینج کول هغه به د سنډې پر ورځ هم هر څه ابزرو کول بل طرف ته محسن نقوی صاحب چې کوم دی هغه په دغه مطلب په دوه بل محسن نقوی قابلیت کې لکه څه شک نشته محسن نقوی چې کوم دی دا یو ډېر قابله انسان دی د پاکستان غټو یونیورسټیو کې سبق ویلی دی دې نه علاوه دی د ښه تعلیم دپاره امریکا له هم تللی دی میډیا سره تعلق لري په میډیا کې د ډیګریانې یې اخیستلي دي اوس میډیا کمیونیکیشن یا ماس کمیونیکیشن د ډیګرو ماله کمپلیټ دغه نشته خو دا یو قابل انسان دی د دنیا ټاپ یونیورسټیو کې د سبق ویلی دی دې نه علاوه سی این ان چینل چې کوم دی هغې کې د جاب هم کړی دی چې هغه د سی این ان رهنما چې کوم پاکستان ته دی منتخب کو دی پاکستان ته راولېږلو سی این ان چینل والا چې دا یو ډېر غټ نیوز چینل دی نیوز چینل هر څه دی کور کوي وروره نو دومره غټ چینل کې د کار کړی دی د خپله هم یو ټي وي چینل دی خپل هم نیوز چینل دی پاکستان کې سټي 42 دی د هغه چینل اونر دی نو که چېرې تاسو اوس خپله ماله ووایئ چې د خلاف تر اوسه پورې په میډیا بیان نه دی شوی که چېرې د ده په ځای بل سړي سره دا دوه عہدې وي ابه د میډیا والا خوب لم نو پرېښې ابه هر ټایم یو نه یو چینل رانیولی چې فلانی کس دی او د پی سی بي چیرمین هم دی او د ملک انټیریر منسټر هم دی دا پاکستان کرکټ دا د پاکستان حل او پاکستان کې دا چل یو سړي سره دوه غټې عہدې او پلانې او ډنګړې او د خلاف په تاسو دا بیان تر اوسه نه اورېدلي ځکه دا ځان له صوبه ده هله ځان له خپل میډیا یو نیټورک ته خپل د میډیا چینل دی سی این ان سره د کار کړی دی قابل انسان دی منم قابلیت کې څه شک نشته دی خو دا ټایم چې دا کمې فیصلې دی کوي نو دا کمپلیټلی رانګ غلطې فیصلې دي د له خپله پکار دی چې یو عہدې له فل ټایم ورکړي یو عہدې له بل څوک سلیکټ کړي ولې پاکستان کې بل څوک نشته دی صرف محسن نقوی دی چې دا به انټیریر منسټر هم وي او د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن هم وي اوس دې حوالې سره تاسو سره لرئ په کمنټ کې را سره ضرور شریکه کړئ والسلام